السلام علیکم. نن دا فارمیټ لګ چینج کو ځکه چې زما موبایل باندې به ما ویډیو جوړوله په فرنٹ کیمرا باندې، خو موبایل مې نن را پریوتو نو فرنٹ کیمرا لږه خرابه ده، نو ځکه پکې لږ دا چینجز راله. پاکستان چې دی کنه ډیر زبردست ملک دی، ډیر ښکلی ملک دی، او د پاکستان د اورسیز پاکستانیان چې په ټوله دنیا کې دي دا زما او ستانه ډیر مخلصه او ډیر محب وطن دي، او د دوی دا خواهش دی چې کوم هغوی په دې ترقي یافته ملکونو کې دي، په امریکا کې دي، په لندن کې دي، په یورپ کې دي، او د دنیا په هر ترقي یافته ملک کې چې دي، نو هغوی خفه کېږي چې د دغې ملکونو ترقۍ ته وګوري، بیا د خپل ملک وسایلو ته وګوري او دا حالت یې وګوري، نو ډیر دړه خپه یې پې، نو هغوی هلته کوششونه کوي چې د پاکستان دپاره څه وکړي. رژیم چینج نه پس د سوشل میډیا په وجه باندې ټوله دنیا کې دا پته ولګېده چې په پاکستان کې یو داسې فرسوده نظام دی چې یا صرف د اشرافیه حفاظت کوي د هغوی د مفاداتو، او عام عوام ته هیڅ نه میلاویږي، او د دغې اشرافیه چې کوم سهولتکار دي هغوی یو داسې شکنجه جوړه کړې ده چې هغوی عوام هیڅ اواز ته نه پرېږدي. نو تاسو ګورئ چې په سوشل میډیا پابندي ده، سیاسي سرګرمیانو پابندي ده، عام خلک باندې دهشتګردۍ اف آی آر کیږي، او دغه وجه ده چې دې سره پاکستان په ټوله دنیا کې ډیر بدنامۍ طرف ته روان دی. دا تازه ترین اقدامات چې وشو چې ټویټر باندې بند شو، په سوشل میډیا ایپس کنټرول کوي، فایروالې په 40 ارب روپۍ ولګو، دا 40 ارب د ځوانانو باندې ولګي، نو ډیر لوی کار به کېږي. خو زمونږ د ریاست پالیسیان دا دي چې ځوان او محب وطن به د خپل حق ذکر نه کوي، صرف به په دوی قابضي. دغه وجه ده چې اوس پرون نابل اوس چې کوم د اسلامي نظریاتي کونسل یو عالم صاحب فتوا ورکړې ده چې وی پی این ناجایزه دی، نو دې ته مغرب او دا ډیر په تشویش په نظر سره ګوري. یو خدای چې پاکستان دنیا اوس په مخ کې روانه ده، پاکستان په شاته روان دی، ګلوبل ویلیج دې ته دنیا نه کټ کېدی نشي، او ټول کاروبارونه اوس آنلاین شو، دفتر ختمیږي، فریلانسینګ دی، د کورونو نه کار کیږي، او هغې ته صرف د سیاسي فایدې دپاره د ملک 8 کروړه ځوانان مایوسه کې روزګار تیالې، تا وله روزګار نه دی ورکړی، هغوی ځان له پخپله کتلې اتم توس ختمه. نو دغې پالیسیانو ته مغرب او امریکا ډیر په تشویش سره ګوري، او هغوی وایي چې دا کم اقدامات زموږ دا ریاست کوي، دا اسټیبلیشمنټ کوي، دا کرپټ حکمرانان کوي، دا داسې ده لکه دا صرف په شمالي کوریا کې دي، په روس کې دي، او په چین کې دي. نو کو چین والا کوي، خو هغوی خو له خپل سیسټم جوړ کړو، د انټرنیټ ته خپل سیسټم دی، د وټس اپ خپل سیسټم دی، موږ خو نااهل یو، موږ خو ستن هم نشو جوړولی، او هلته الټه دا فیسیلیټي. نو اوس پې پریشر راغی، او اورسیز پاکستانیان په لندن کې، په امریکا کې دومره اوس بارسوخه شوي دي چې هغوی هلته په خپل ممبرانو باندې پریشر اچي چې د حکومت پاکستان باندې پریشر واچوي چې د انساني حقوق خلاف ورزانې ختمې کړي، فریډم آف سپیچ خبره ختمه کړي، دا کم پابندیانې چې دي، دا کم سیاسي خلکو باندې چې د ملیټري ټرایل دي دا دې ختم کړي. نو دغې اوازونه راچوتېږي، او 2 پیرې په امریکې په ایوان بالا کې او په سینټ کې شوي. پرون بیا یو 54 سینیټرانو صدر بایدن ته خط لیکلی دی چې تاسو ته مونږ مخکې ویلو چې په پاکستان په حکومت باندې او په نظام باندې پریشر واچوي چې دا سیاسي قیدیان پرېږدي او فریډم آف سپیچ او دا خبرې ټولې ټیکي. خب بیا پکې دا چلو شو چې پرون د برطانیې وزیر خارجه یو بیان ورکړو، دا ډیر اهم دی. هغه نه خپل ممبرانو تپوس کړی چې تاسو د پاکستان سره دا خبره په غټه سطح چوته کړه چې د عمران خان ملیټري ټرایل کیږي، یا دغلته سیاسي قیدیان دي، یا د انساني حقوق پابندیان دي، یا په نیټ باندې پابندیان دي. نو هغه بیا یو خط خپل پارلیمنټرین ته ولیکو، هغه وی چې ما په های لیول باندې، نو های لیول دلته کې خو یو د آرمی چیف دی او یو وزیر اعظم دی، او هغوی نه دا کنفرم کړه، هغوی وی چې زموږ هیڅ داسې اراده نشته چې د عمران خان د ملیټري ټرایل وکړي. اوس ته وګوره د پاکستان 100 سفارتخانې دي، هغوی چېرې داسې کار ونه کړی شو چې په هغې ملکونو کې پریشر واچوي په پاکستان د فایدې دپاره څه کار وکړي، او دا اورسیز کوي. دغه سفارتخان چې دا تنخوادار ملازمین دي، دوی ته خپل تنخواګانې لري، او دا اورسیز پاکستانیان چې دا محب وطن دي، دا د نظریې نه متاثره دي او غواړي چې پاکستان دی یو ګریټ نیشن شي.
زلفی بخاری د عمران خان ذمہوار دی او کمال کوي. زه وایم چې د اصل سفارتخانې بندي کی چې کلم دغه راشي د تحریک انصاف حکومت او یو زلفی بخاری وزیر خارجه کی نو د امریکای پارلیمنټیرین مغه کنوینس کوي، د لندن هم کوي، اوس د یورپ هم کوي. نو دا صورتحال دی کو د دینه باوجود زمونږ د اختیارمن سہولتکار اسټابلیشمنت او کرپ حکمرانان پوه نشو چې د خپل وړې فائدې د پاره موږ د عمل کم تباهی ته بوتلې، دا به ډیر وخت علي چې د بحران نه راوځي. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. د ویډیو فارمیټ چینج شو، کوم خوښه شو کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.